هېڅ هم نشته. قسم دې د 3 ورځو سړه ښځې ته مې په سړه روټۍ خرڅې وړو راته جړل د لږې نه. هغه روټۍ مې راوړله خوشته م کړه اوبو کې چې مونږ یې وخوړله. زما هم خېټه خرابه شوه، ماشومانو هم خېټه خرابه شوه. ګرانو کتونکو ماښامي ته ډېره لږه شېبه پاتې ده خو ضرورتمند په خټه اور لګوي. دا زنانه اوس یو پیره رالي خو د بچو غم ورسره او دې ماښامي کې بیا راغلې. راشه دې خوا ته او ځان سره تا خو 2 لورکۍ راوستي ځان سره که نه. الله دې له ډېر ژوند درکړه. الله دې د دواړو جهانونه جتونه رورې پوره کړي. ستا زموږ جتونه پوره کړه، ستا دې هودې پوره کړي. موږ بس بې وسه یو ګینې ولې به راغلو. بچیان یې څویو کې سبق وایي؟ دا یو 6م کې ده، یو 4م کې ده. تا وختي وي چې 2یم درجې وي علم هم کوي؟ علم زه کوم. ته کې حاجي خوشحاله بچي به کپړه علم کتابونه ورکوي الله خوشحاله د علم څه علم کتابونه ورله پیره درجې راکوي ان شاء الله. ته خوشحاله کپړې دې خوښې دي؟ د غریبۍ کپړې دي نو ښه راشه مورکۍ دې ښه راشه نو د خدمت نه راغله. څو بچي دي؟ زما 6 لوریانې 2 مزامن دي. الطاف خان دي کره کار کوم په منځو کې. څو کاله دلته راځي؟ زه دا 2م کال دي. هر څه وړی دي ځای یا ولې نه وړم چې وړم منکرېږم پې نه خامخا وړم. سټېشن یم تللې د دې ځای نه. او جي خوشحاله دي بالکل خوشحاله یم. او جي ولې نه یم خوشحاله؟ راشه دا خفه ده دې خوا مخې ته شه. هله ګوډی راشه، هله ګوډی راشه. ګوره دا ګوډی چې کومه ده دا یتیمه بچی ده. دې یتیمې بچی ځان له چې کوم دی نو ګوره خوشحاله بچي او راشه ته خوشحاله وي. دې خوا راشه راشه دا کپړې خوښې دي؟ تاسو وایئ چې ما هېڅ هم نه دي پخ کړي؟ نه هېڅ هم یم والله که پخ کړي دي صرف بغیر د اوړو مې اخلي دي. نور مې یو څیز هم نه دی پخ کړی. نور دې یو شیز هم نه دی؟ نه. دا ولې ځان سره ووالي ښه بچیانو لرې کپړې واغوستې خوشحالې؟ ولې نه خوشحاله یم. خوشحاله یم په شکر. د روژهماتي ټیم دی دا ځان سره واله او ته به ځان سره لوریانې راولي کې کپړو لري؟ صحیح بس روژهماتي نه پس چې کوم دی دغه ټوله شپه به ګرانو کتونکو نن موږ ډېر زیات کار وکړو. نن روژه اخیري تنګ کړو که نه اورې او ستا د بچو کپړې خو شوې که نه. او نن ګرانو کتونکو موږ چې کومې جوړې ورکړلې نو هغې کې د دې څه جوړه چې کومه ده هغه دې وړلې ده خو دا خپلو کې د یو ځیم دي نو دوی په خپلو کې صلاح کړي خو لکه دا قرباني ډېره ورکېدله نو زما خپله قرباني چې کومه ده دوی شوه نو هغه جوړه چې کومه ده دې ته شوله دې له وختي موږ دا جوړه ورکړله نو دا دې بچیانو له مو شوې په دې قسمت ښه دی او دې دا وړو بچو له شوې نو ړم وایي چې ډېر څه ورکړو چې پیزار یم وي د دوی مختر وي د یتیم بچي دا یتیمه بچی دی دا یتیمه بچی ده د دوی ډېر زیات ضرورتمند دی نو دې کې چې روغ راشي که نه چې خاوند مې شته ووایي یا بیمار دی ته ځانه به وایي د دوی حقونه یوسي او دا ځان سره چې کوم دی نو غوړي او وړه خو هم یوسي نو الله دې قبول کړي او الله دې حضرت خان صاحب له او دوبۍ غرور له دغه وکړي. څنګه چې کومې ښځې دروغ وایي نو خدای دې تباه کړي چې زمونږ خاوندانې وي او بیا دروغ وایي چې خاوندان هم نشته یا بچي غټي او زما دا زوی هم غټ والله که زه دې ځای ته راغلی وم زما خو سره په دې جنګ چې زلمې بچي درې ته څه کونډه کې راځي زه خو کونډه یم زما خو بچي واړه زما چې دې زنانو سره کوم باس مباحثه وي تاسو ټوله روژه راغلې د هغوی بچي غټي که نه دلته راځي که زما دا زوی یو زوی م غټو نو ښه به وی که نه زما خو 3 لوریانې دا یو ورکوټی زوی مې دا خو د ګټې وټې دیم نه قسم دې کو څه مې پخ کړي ساګ مې والله کو پخ کړی دی بغیر د وړو نه هغه مې اخلي دي بس. او ستا هم بچي نشته؟ زما زوی دې خوا راشه شبقدر نه رالي ګرانو کتونکو دې ټیم ته وګوره دا د مرزو تورمزو دي دا شبقدر نه رالي شبقدر نه مجبوره بس مجبوره ده لکه زمونږ کاله ستاسو ټیم را روانه شوې زه به جان سهار تا ته چې ما ټلیفون وکړ هغه ټیم را روانه شوم خو ماشومه مې ګاډي خوږ کړه بیا مې هغه هسپتال ته یوړله بیا مې چې هغه هسپتال نه راوړله بیا ماسپښین را روانه شوم. ستاسو بچي دي؟ زما 15 لوریانې دي بېچاره 15 لوریانې نور دلې الله ستا ګټه وټه څه ده؟ هېڅ هم نشته بېجان یوه ماشومه مې کار کوي 40,000 روپۍ په هغې کې رانه ماشومه کار کې دغه کړې ده
بس کور مې د کرۍ د نور مې هېڅ هم نشته قسم دې د 3 ورځو سړه ښځې ته مې کو سړه روټۍ خرڅې وړو راته جړل د لږې نه هغه روټۍ مې راوړله خوشته هم کړه اوبو کې چې مونږ وخوړله زما هم خېټه خرابه شوه ماشومانو مې خېټه خرابه شوه دا خبرې واورئ ښه تا به هغه کونډې مو بخي خو هغه زنانه به نن څه سوچ به کوي چې هغوی به څه سوچ کوي ځان سره به وړم والي ځان سره به غوړي م والي ځان سره به دغه پیسې نغدې م والي او ځان سره به چې کوم دی نو دا کرۍ م والي صحیح ده که ښه او راشه دې خوا ته راشه له دې یتیمانو له چې کوم دی عیدي ورکړم دا ونیسه ته دا ونیسه ته صحیح ده او دا چې کوم دی نو دا ونیسه ته او دا ستا عیدي شوه صحیح ده که نه ښه اوس خوشحالې زړه مې وایي چې ډېر څه درکړم چې ته دومره د لرې نه رالې د شپېنځو لوریانو سره ژوند څنګه تېرېد جان ډېر د سختې دی څه به وکړو الله قسم دی اوس مې دا چپړې دا ګاونډیانو نه غوښتې نه وي زه پکې نه چپړې نشته ته څومره خبرې کوې نو زه یم چې پر تا پیسې زه نه لرم تا دومره ضرورت دی ګټه وټه څه ده هېڅ هم نشته بېجا خپله پردی کار کو خاوند بس به پاتې شوي دي سکېډنې کړو 40,000 روپۍ دي راباندې یې که رانه ماشومه دغه کړې ده که مشره لور چې مې ده هغه خدمت پې کوي دا ټوله روژه څنګه تېره شوه ټوله روژه به جان ډېره په سختۍ تېره شوه بس په لږو په تندو په دغه سختو نرمو تېره شوه ته مخکې والا ولې نه راتلې جان ما 2-3 ځل به لمبر به مې ملاوه خو نه به ملاوېده بله شپه مې لاړ شو بیا تاسو ما ته وایي چې راشئ دا زیار ته چا ښودلی و جان دالته ګاونډیانو لمبر راکړو شب قدر کې شوق قدر چې هغې له لاړ شه راته وی هغه له لاړ شه هغه به درسره مدد وکړي اوجې نه پس په م راځي خو چاته دا خبرې ولګېدې ماښامې دی که نه چا د له سره ولېږل که نه چې ته د 5 لوریانو سره ژوند څنګه کوې صحیح ده خو چا د له سره لېږلو در کوم به ښه ګرانو کتونکو 5 لوریانې دي او بیا د خبرو اورم چې وړه دا وړه څنګه پخه کړي دا 3 ورځو سړه روټۍ لکه ګاونډیانو کره مو لیکل وړو راته ډېر زیات جړل د لږې نه خپله هم وږې روژه ده بس هغه چې سړه روټۍ راوړه هغه مې اوبو کې خوشته کړله بیا مرچکې مې ولوټه کوله هغې کې مې دغه کړله هغه مونږ مور او بچو وخوړه دا 2 وړو مې خېټې خرابې خپله ټوله ورځ بېګا ټوله شپه مې الټه د خېټه قویزې چپې ووهلم خېټه مې خرابه شوه لوریانې پېغلې که نه 2 غټې دي او دا 3 وړې وړې ګرانو کتونکو څوک ورسره مدد کوي نو یې خپلې هغه زموږ سره رابطه وکړئ مننه